گورجی بسم الله الرحمن الرحیم وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد بكينونة المعنى في نفسه وسو دیزینا یو عظیم اعتراض دفع کئی غرانو چې د اواز بسی چھوڑ دے ګورئ چې بسم الله الرحمن الرحیم مې و دې باندې ځان پوهېږئ ښه دا په دې کتاب کې دوه ځله راغلی د اسم تعریف یو ځل په وجه د حصر کې راغلی هلته فی نفسها هلته قطعا کلمې ته راجع دی نو هلته دا کون د کینونت د کلمې کینونت د دې کاین فی نفسها پوه شئ پې اور کینونت تا معنا په نفس تا کلمې کې مره قلم را کینونت تا معنا ورما تاسو ته پرون د تمه جزئی یو حاجی وي دغه زما غرض وبس ستا ذهن بل طرف ته ډولاږي چې دا شی ته زده کړي دوی خبرو سره نشي کولای نن د دومره هم کنه چې بلا ده ته و چې دا دې زده وکنه غلبه ته پوي چې دا مسلې کې وګورئ ورته د دې مزه کنه چې دې ځینم تشلا شي اوري اوس په فارغي اوري پرون د مليان غلي مازیګر ټوپک ولا شو خو شي او دا بل ماښام مازدیګر بیا ماسخوتن بیا راغی دا اخر دلته راځي که څوک نه دي په دې علم مهموي هغوی ټول ته جهل دی هغه موټې مدرسې والا دی هغه شور والا و محب الله خان نه دی د خپل دی دا ټوپک والا دا مدرسه ده وګورئ په دې کتاب کې راغلی مخکې وجه حسن دی هلته فی نفسها راغلی کائن معنی کائن فی نفسها دین معنی کینونت فی نفس الکلمه شو کینونت المعنى فی نفس الکلمه دلته په تفصیل کې راغلی دلته اور معنی کائن فی نفسه راغلی راغلی چې فی نفسه راغلی دا هی ضمیر دا اوس ګوره دلته ما دلته دی نو دا نفسه ضمیر دی موږ معنا ته هم راجع کړو او دا هی ضمیر ما ته هم راجع کړو چې ما ته راجع کې نو بیا دا لفظ د ما بیا کلمه شو نو بیا واپس په دې تقدیر باندې دلته د دې په دې کې دوه ترجمې شي کینونت المعنى فی نفس الکلمه کلمه کومه شو چې ضمیر د هی د ما ته راځي شي دقه وي چې ما ته راځي او چې ضمیر د معنا ته راځي شي بیا کینونت المعنى فی نفس المعنى کینونت معنا په نفس معنی کې شو و د دین علاوه په مفصل کې تیر شوی دی هلته فی نفسه تیر شوی دی هلته ضمیر قطعا ضمیر معنا هغه د معنا ته راجع دی چا ته راجع دی نو هلته کینونة المعنى فی نفس المعنى ګوره لنډه ده دا اوس چې تا په تفصیل کې ویل دی که نه نو دې کې دوه احتماله شو څو احتماله شو او د هر یو مرجح شته که ته راجع کې ما ته د دې د اجمال سره موافقت راغی هلته هم کلمه او دلته هم کلمه شو او چې ضمیر دلته معنا ته راجع کې د دې مرجح شته قرب ځکه دا قریب دی معنا کائن فی نفسها فی نفسه په دې نفس ته معنا کې دا قرب او قرب مرجح دی چاله ځان په خبره باندې پوه ښه
بیا هغه مرجح ده. نو په دې دلته د ده په دې کې دوه احتمال دي برابر خو د هغه په دې ځای کې هلته مخکې اجمال شته چې دا تفصیل د هغې سره برابر کړو. نو د چا په حق خبره پاتې شوه چې ضمیر په دې کې د مفصل په دې کې دا هي ضمیر چا ته راشي دا معنا تر ولې ما ته راځي کې نو او بعید دی که نه نو دلته خو هم هغه بعید و خدای چې مخکې اجمال و او اجمال سره موافق زه یو شي تعریف دی نو خو یو شان پکار دی نو په خبر تاسو پوه شو دا لانجه ده دا وایي د حاصل محصول برکت دا دی چې دا لانجه هم دمه شو څنګه دمه شو ګوره که دلته ضمیر د ما ته راځي کې د دې معنا هم استقلال دی څه دی او که د کائنات د معنا په نفس کې چې دلته خو ظرفیت تشریف راځي موږ د هغې معنا کو کېدل د معنا په نفس د معنی کې د دې معنا هم څه دی وګوره دلته استقلال دی چې کلمې ته راځي نو دا کېدل د معنا په نفس د کلمې کې کېدل د معنا په نفس د کلمې کې او کېدل د معنا په نفس د معنا کې د دې نه مراد هم استقلال دی او د دې نه مراد هم سره استقلال دی د دواړو معنا سره هغه نه دی مګر څه شی دی چې هغه استقلال دی. خو یو خبره ده کوم چې دلته ضمیر چا ته راجعېږي کلمې ته راجعېږي او د کلمې کار دلالت کول دي څه دي بیا به دا کلمه په دلالت کولو کې به دې کې څه ده مستقله ده څه معنا چې کله ده ګوره د کلمې کار کلمه لفظ دی د هغې کار دلالت دی او د معنا کار صفت مفهومیت دی څه دی او دا دواړه خبرې په حرف کې شته دا حرف نه دا مل دی په دې خپلې معنی باندې په دا اسم لکه زیدون دی په دې خپلې معنی باندې په دلالت کولو کې غیر تلل محتاج او دا معنا یې په دې لفظ نه په مفهومیت کې غیر تلل محتاج ورشو ګوره خپل ټکی به چې کله چا ته وایي لفظ ته وایي نو څو د لفظ کار خو د کلمې کار خو دلالت دی که نه نو دا په دې معنا ته چې رسي او دلالت پې کوي چا ته بل چا ضرور نشته او چې معنا ته راځي شي یعنې دا معنا که نه په مفهومیت کې د لفظ نه بل چا ته خیر دی که نه دواړه ټیک دي مطلب یې د دواړو مراد استقلال دی او په اسم کې معنا استقلال دی او حرف پې وباسي حرف پې څه کوي نو لنډه ده ته وایې چې دا دوه کینونه ته راغلو نو دلته فی نفسها کې ما ته راځي د اجمال سره موافق شو خو د دې دغه سره موافق شو ځکه دا کافیه ماخوذه د چا نه مفصل نه د خپل ماخوذ منه سره موافق شو او که ضمیر راځي کې چا په دې کې وي تفصیلي ځای نو بیا د ماخوذ منه سره موافق شو خو د اجمال سره موافق شو نو په یو د مخالفتینو کې خامخا واقع دی او بل دا د دې څه مطلب دی که دا ګوره دا کینونت او د استقلال د دې تعلق د معنا سره نو کلمې ته مراجعه کوه او که د دې تعلق د کلمې سره نو معنا ته مراجعه کوه دا بل اعتراض دی یو د مخالفه احدى المخالفتین کې وقوع د اسلام دویم څه که د دې تعلق د معنا سره د استقلال تعلق د معنا سره نو ها موایه ما ته زمین کلمې د زمین راځي کوه اگر د دې تعلق د چا سره د لفظ سره نو بیا مفصل ولا ته موایه خلاص شه او تم خلاص شه دا هي زمین بیا چا ته راځي ها معنا ته راځي که زه تعلق د چا سره د معنا سره د مفصل کارم صحیح شو او دا دلته دا یو تقدیر صحیح شو ٹھیک شو چې زمین معنا درته کې د معنا سره تعلق بیا یې لفظ دا ماته یا ها مو وایي چې ماته راځي کلمې ته راځي یا هی مو وایي چې ماته راځي دغه تعلق د لفظ سره شته نو خبر مو شو دا دوی ته راځي وایي چې حاصل محصول ته زده دې مصیبت نوم ته د مشروع ولې ځکه کې
كينونة المعنى في نفسه ده او كينونة المعنى في نفس الكلمة د دوړو نه معنا نه دی مګر سره استقلال نو خیر دی لفظي عنواني تعبیري مخالفت پر راځي خو تعبیرات خو کله یو تعبیر کړه بل تعبیر د فنون فی العبارت وي څوی او دې دا تعبیرات بدلولي او معنا نه بدلي وي دا نقصان نه کوي بس دا غینا چې کته معنا او مطلب بدل نه دوړو نه مراد سره استقلال ګور تاسو ته ګورئ اوس دا خبره که تاسو کوئ دقه نه به راغونډه کړي وإذا عرفت هذا کله چې دا د فی نفسه کې د معنا کنه کې دا تفصیل ته وپېژنې معنا اسمي او معنا حرفي کې یو موصوف په پنځو صفتونو سره بل موصوف په مخالف پنځو صفتونو سره او دا زده کو بیا یو کلی دی بل جزئي دی دا زده کو نو عالم ته ستا په علم کې یو بل شی راغی چې مراد د کینونة المعنى في نفسه دا ضمیر چاته راځي که معنا ته استقلاله بالمفهومية خو استقلال بالمفهومية وګړه د دې ضمیر چاته راځي معنا ته او معنا صفت مفهوميت نه لري او ذکر دا فی وکینونة المعنى في نفس الكلمة دا کوم ده ګور دلته دلالت علیه مفهوميت نه وي بس څوک وایي ځکه د کلمې کار دلالت ته په دې معنا باندې بې د حاجت نظم د کلمې غوړی دی ولې او رازم دا د استقلال بالمفهوميه کدا معنا چې لفظ نه فهميږي مستقله ده دې لفظ ته احتیاج نشته چې دلالت په یو بل ځای ته محتاج شي ها لنډه ده فمرجع کینونة المعنى في نفسها رجع د کینونة المعنى في نفسه چې زمير چاته راځي شي وكينونته في نفس الكلمة او کو دې کلمې ته راځي او دا کلمه عدالت علی چې په دې باندې دقه معنا من ذات اله من واحد د دې راځي چاته شو دا اله امر واحد د دې مرجع په متعلق دی مرجع د دې سره امر واحد دی هغه څه ده استقلال المفهوميت دی ټول استقلال المفهوميت دی ها اوس چې د دې ټول مطلب یو دی نو خیر دی تعبیری مخالفت پراشي خو معنونی معبران هو په لحاظ سره پکې فرق نشته ففي هذا الكتاب واستغل راغی زما اعتراضونه په دې کتاب کوم کتاب کې په کافیه کې زمين مجرور په نفسه کې درسونه جوړه ته کې ما څو احتمال وکړل دا غیله دا دې کې دوه وکړل کنه وای په دې کې کنه اوري يحتمل ان يرجع الى ما دا ضمیر مجرور په نفسه کې احتمال لري چې راځي شي د ماته چې موصوله ده التي چې عبارت د کلمې نه موصول نه کوي دا کش مترف کوي او بیا سوی اوري ويحتمل ان يرجع للمعنى چې قریب ده او د دوه مراجعه شته کنه شته دیو مراجعه د اجمال سره موافقت ده د دې سره مراجعه قرب ده څوک ده او اصل په مرجع کې څوک قریبي زیندار اساسو ولذا ذکر ضمیره او دوم د دې لپاره څوک دا ضمیر ګره الته هار او دلته سره هی راول مذکر راول تنبیان علی صحه دیرات کل معنی شرط دوه کار ته کولای شي دوی شو لکه پوش ويحتمل ولكن عباره المسلم مدوره دي دخل عباره ورته راغله في نفسه نو الزم دوه احتمال لري ما تاسو ته دوه احتمال نشته ولی ما کې اجمال شته نشته او قریب څه دی معنا دې وجنال ته په ایزاح کې د مصنفینو چې ضمیر يرجع الى معنن دا ویل کنه پور حاصل محصول نمخ کې کنه قال المصنف رحمه الله في الايزاح دا اسم ما دلنا لاندې في شرح المفصل الضمير فيما دل على معنى في نفسه يرجع الى معنى القطعا من الجدوى احتمال نه ذکر کوي دا مصنف صاحب د کافیه د مفصل شرح کوي ضمیر چاته قطعا وی ګوره لیکن عبارت د مصنف دا لکن دا دفع توهم د پر راځي سره پر راځي اعلان دا خلک وی لیکن د استدراک د پر راځي استدراک څه ته وي دفع د توهم چې ناشي د کلامي سابق نه نو دلته څنګه چلل عبارت مفصل ظاهر دی په معنا اخر کوم چې ضمیر چاته راځي
او معنا ته وویل چې خبر وي وویل جاو زمين المعنى لعدم مسبوقیت یا مسبوق معنا بیا غلطه نه کوي یعنی لعدم تاخرها مسبوقیت مخکې کېدو ته نه وي مسبوقیت وروسته کېدو ته مسبوق سابق مخکې کېدو ته وي مسبوق چې وروسته پاتې شي هغه ته وي ځینې مانځه کې چې وروسته راشي که نه رکعت هم چې ځله ته مسبوق نه وي نو هغه مخکې راغلی که وروسته راغلی دې طالب ته مې په مخ وایي مسبوق څه کوي چې مخکې وي چې مخکې نه وي مخکې نه وي ماشومې که ماشومې ته غېږه ته څه چل څنګه دې یاره استعداد جوړ شي نه ته دونه ماشومې د کلي سره ماشومې پوه شې لعدم مسبوقیت د وجې د څه شي نه د عدم تأخر د دې نه بما د داسې شي یو مخکې اجمال چې يدل على اعتبار کلمه فی نفس الکلمه چې هغه دلالت کوي په اعتبار د چا د کلمت معنا چا کې په نفس کلمې کې یعنی چې کلمې ته موږ ضروري چې دې ما ته راځي کو او ما نه مراد کلمه وایو داسې شی ته مخکې نه دی چې اسو ته اجمال نه کوي ولهذا جزم المصنف هناك وزن تاسو عبارت اور چې کله ایضاح شرح د مفصل کوي نو صفوي الضمير يرجع الى معنى سويلي جزم هناك برجوع الى المعنى وبما سبق ما دا بهم برکات دي دې دغه برکتونه دي یو بل غټه لانجه ده چې ګوره ته وایې چې په حرف کې احتیاج غیر ده په حرف کې صحیح او معنا حرف کې احتیاج غیر ده او بچا کې او بدا کې احتیاج غیر ده نه زه تاسو مسله دا فوقن او تحت دا اسمونه دي ګرځي او فوقیت چې کوم ده فوقیت د چا به وي د یو شي به وي په چا باندې په یو شي باندې نو دا طرفین ته محتاج نه دا معنا اضافي ده کنه دا نسبت ده کنه په مابین ده او فوقن اسم ده که حرف ده اسم فوق ته ظرف نه اسم او اسماء الظروف او تحتن د قشانت قبلهم د بعدو دا ټول دي او دې ته اسماء او لازمه الاضافه صوت فوق الدار او تحته او قبل كل شيء بعده دا زرع دا کم غلي اسماء لازمه الاضافه او دا هم اې د دې دام نسبتونه دي دام سړي او طرفین غواړي کنه غواړي چې طرفین غواړي نو دې ته په کومه جبا د من معنا هم ابتدا بلکې من نه د دې فوق په شان اعلی ده سره دغه اعلی ده دغه معنا استعلا ده او د دې فوق معنا هم سره لاندې استعلا ده فوق ته اسم دی او اعلی ته حرف دی دا لوی مشکل کې ته الته ګیره چې من اعتراضونه خلک کوي موږ څنګه وایو ما تاسو ته دغه استعلا په شان د ابتدا شو او ما تاسو ته ابتدا کې نه الابتداء یو مصدر دی یو من دی د من معنا ابتدا ده الابتداء معنا هم سره دې کې ما پنځه خبرې جوړ کړې سو استاسو مازغه ټکی او د علم په تکل کې چې علم څه وایي نو هغه پنځه خبرې بیان ساتي اوله سو مستقل بالمفهومیت ده دویمه سو منحوس بذاتی ده وجد لحاظ فی ذاتی سره د دې سره چې کوم طرفین دي هغه سره از خود راځي هغه نه ما تعبیر کې لزوم او تعقل متعلقي څه دا درېمه خبره سلورمه خبره مې سره اجمالاً ده او د اجمالاً معنا کلمه سو کلیین دي سړي او پنځمه خبره مې دا کړې و چې دی وژنه دا کلمه چې په دې من درات کې بل چا ته محتاج ځکه چې چا ته ضرورت دی هغه از خود راځي سره شي از خود راځي نو چې خود راځي او ما تاسو ویلو لکه ما یو خان دی او ملک دی غسر ټوبک ماري نو دې به ته وایي چې را پاسه سم چته نه اچ کرم په دې پوښي چې ته زمينت کو باسات لړکړي هغه دا وجود دې لپاره بس سره جو هغه منډي وي نو دومره خبره ده خبره ځان پوهه ښه خبره ده سمه وه څه مې ته وویل تاسو د کوم ځای وزیرستان یې تاسو نه پوهېږئ په خبره نه پوهېږئ تاسو زبان نه یې با جوړه ده خو خالص موجود څنګه چلې ووایه که غلی کولی ما هلته څو خبرې وي
او سره خپل راځي او سره څه خپل راځي او ورسره اجمالاً ولې کلیین دي څه دي او دلته په من کې نه مستقل بالمفهومیت دی نه ملحوظ فی نفسه دی او دغه خبره سوا او دا تعلق او د دې سره دا مداو سره سپر راځي ناراضي ولې ناراضي هغه جزئیان دي هغه سړي او بیا ما تاسو یو طالب چې جزئی طالب مال پکاري جزئی طالب معین زه ته یم چې طالب راشه پته لګي دقه شان دي دلته نوم علي نوم اطرفین دیونه دلته وای دا من وزشه ده لپاره د ابتدایي جزئی ابتدایي څه او اغدا على ابتداء اسم وز لپاره د ابتدایي کلی او بیا ما تاسو چې د طرفونو په جزئیت او په کلیت سره دا نسبتونه هم کلی کېږي جزئی کېږي او په حاصل کې بیا هم دا خبره په پخه معنا کړې وه حاصل تر لنډ دا چې دا معناګانې دلته یو کلی ده او بله څه شوه ولې د اطراف هغه تعین هغه نسبت هم متعین کوي څوک دغه شانتې خبره کوم ځای کې ده په دې اعلی او په دې فوق اعلی حرف ته استعلا ده دې کې پنځه خبرې دي کومې پنځه خبرې دي د اسم هغه او په دې فوق کې په دې فوق کې د اسم هغه دي کومې دي ملحوظ مستقل بالمفهوميات ملحوظ بنفسه لزوم تعقل متعلقه اجمالا ولا حاجه في الدلاله عليه الى ذكر متعلقه ده پنځه خبرې مته ستاسو دا په دې کې نه او په دې کې نه چې مفهوم مستقل بالمفهوميات نه ده الملحوظ في ذاته نه ده او هغه متعلق از خود ناراضي او ځکه چې هغه معین دي او هر معین شی په نامه برابرې اله به معلومیږي نو دې وجه نه د محتاج دی په دلالت کې په دې باندې چاته غیر ته ذکر د غیر ته چې سر ته ورسره او ابتدا نه هو دې شي ابتدا د یو زینه څه شو وبما ذكرنا او بما ذكرنا سره وبما سبق من التحقيق په حاصل محصول کې ظهرا مدد بیا تا وسره وی کله چې دیو دا اسم تعریف کوي نو فوق تاوی چې په نفسین د فوق طرفین ته محتاج دی فوق سو تحت طرفین ته محتاج دی قبلو بعدو طرفین ته محتاج دی هو اسماء فی نفسه وستو نو تعریف د اسم جامع نشو او تعریف د حرف معنی نشو لاړو التا او دلته راځه یا قبلو دلته راځه یا فوقو دلته راځه ولې ځکه معنا کې چې احتیاجي طرفینو د احتیاجي تاسو هم د جنس د نسبت نه تاسو هم د طرفین غواړئ او هغې ته ضرورت ته احتیاج دلته راځئ په دې تحقیق سره تا ته پاتې لګېږي نه به دا هلته ځي بلکې هم دلته به وي وجه مثال ما تاسو ته د هغې خبره وکړه که نه یو کې معنا استعلا ده او د بل معنا هم سره او د فوقو چې کوم لاندې استعلا ده هغه ملحوظ دی هغه په جدا صفات دي او چې کوم چې د اعلی لاندې استعلا ده هغې څه دي وبما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالأسماء اللازمة لإضافته فأسماء سزرة كم يوغا ذو فوق تحت قدام خلف الغير لأن معنيها مفهومات كلية وديك اسمي صفتنا بيدا گئی مفهومات كلية دي مستقل بالمفهومية ودري دا او ملحوظ سري لزمها تعقلو دا درې خبره شو او اجمالا دا سوی خبره شو او طبعا من غیر دا سوی خبره بنځه خبره بدې کې بنځه خبره دې اسم هغه دي لكن ما ته بشد استدراک خبره استدراک دفع توهم جی چې دا فوقون ذکر استعمالومه خدا اعلی بشان استعمالومه صح شیون مثلا نه ته طرفین کلیه دي کنه نو دا فوقون چې ما دا فوقون زي فوق السقف زي السقف ما تقول نو زي ما سطح دا معين ندي استعمال چې د فوقون په معینات کوم لکه څنګه چې اعلی په معینات کوم نو سفر په استعمال کې شته وی سکار ده استعمال دوست جدا دنیا ده زه د وځي خبره وم سره چا هاو
لکه بعینه هذا وضع د متأخرین په نسبت چاو نه د متقدمین په نسبت چاو وضع مفهومات کلیه او بیا استعمال باغی یو بشرط استعمال فی الجزئیات استعمال ته مغوره استعمال په د فوقن د اسم هم دو طرفین پکې وي او معین دا زړه جنا دا د استعمال رسنی دنیا ده حضرت تعالی کوم خبر کوم د کوم خبر کوم نو لكن لما جرت هغه چې جاری شي عادت او دا استعمال په دې کې عادت جاری کړل چا عادت واضح نه ده دا کار التفاعل سوکو دا وځي فاعل سوکو او د استعمال فاعل سوکو جرا عادت سوک او عادت استعمال في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات الموضوع ولي لأنها الغرض من وجهها بيني غرض د وزن استعماله وزن یو چاله او استعمال په بل چا او دا کې دي شي دا څه مستبعد ده ولي په ازا کې نو د متقدمین په نسبت وزن چاله کړو مفهومات کلیه او استعمال کې شرط ټکي لګول ها هغه چې کوم معنا مزنوده بالکل پاتې ده ځکه شرط د استعمالي کې بچا کې بجزئیات خوشه لأنها الغرض منها لازم ذكرها نتاخير ذكر المتعلقات ذلوش لفهم هذه الخصوصيات هذه خصوصيات لا لأجل فهم أصل المعنى أصل المعنى فهم بدينا موقوفة إن شديش شوى فهي دار شو بمعنى ومعتبرة في حد أنفسها شوف دا فوقنا وتحتنا دا لا في غيرها فهي داخلة في حد الاسم لا في الحرف دي تو دو بركات هذا حاصل المقصود